निज़ाम मुहद्दिद वो निज़ाम जिसके ज़रिए किसी चीज़ के मकाम का तयीन किया जाता है। गोरे पदे कुर्रे अर्ज़ बांधे दा प्लान के मुल्क कम ज़ाई के दे, दा प्लान के खार चले दा कम ज़ाई के दे, ठीक दा नो यो खुद सी چې دلته څوک راشي استانه تپوسو کی الکه د شیخ صاحب دی کور کم ځای دی ته ته دسی بلاړ شو دسی برا کټ شو دسی بلاړ شو بیا بخی طرف ته با گیټی نو دقه کور دی وایي به کنه هغه اراءه الطريق چې ورته وایي کنه او یو هغه ایصال ال المطلوب دی چې د لاس نه ونه سي او په گیټ باندې ودر ٹھیک شو لا وزتا ته مالک په دا پلان کې خار چلته جاپان کې راته یو خار وخم چې دا کم ځای دی نو هغه دې نه چې دې شي بلاړ شو بیا به دې را کټ شو په خبر ته ورسېل ته په جاس کې کینې او دې شي په پاګه طرف بلاړ دې شي خو نه شي کولای کنه او دې شي خو ضرورت لیم نشي چې دا غځای دی کنه نو په دې ټول کورې ارز باندې چې د علاقو تعیین په کوم نظام سره کی چې دا علاقه په دې ځای ده دا علاقه په دې ځای ده دغه ته ویل کیږي کم نظام نظام محدد وایي به ٹھیک شو لا ها یا نظام محدد خو مطلقاً هغه نظام چې په کوم سره حد هغه تعیین د یو ځای کیږي تعیین د یو شی کیږي بیا کروي نظام محدد نو کروي نظام محدد هغه دی چې په کره ارض باندې د یو ځای تعیین په دې سره کیږي پوهیږئ په دې کائنات کې خو یو کره ارض نه ده که نه لوی فضا لوی اسمان لوی نظام خدای پیدا کړی دی که نه نو نظام محدد هغه نظام چې په کوم سره تحدید تعیین د یو شی په هغې سره کیږي اوس که په ځمکه باندې په کوم نظام سره تعیین د یو علاقې د یو سیز د یو ځای کېږي که نه نو هغې ته وایي کروي محدد نظام کوم نظام کروي محدد نظام پوهېږي بیا نور نظامونه پسې را روان دي چې مثال په زمونږ په دې نظام شمسي کې د سپوږمۍ یا د نور تعیین چې پسې سره کېږي اوس فی الحال نور په کم ځای دی فی الحال اوس سپوږمۍ په کم ځای ده چې د هغې نه ته ځان نه قبله معلومه کړې د هغې نه بیا اوقات معلوم کړې ټیک ده نو هغه بل نظام هغې ته افقي محدد نظام وایي څه ورته وایي افقي محدد نظام ټیک ده بل نظام وي چې په هغې سره د مختلفو ستورو هغه پوزیشن یې سړي ته معلومیږي دا پلانکی سیاره اوس په دې ټایم کې په کوم ځای کې ده مریخ په کوم ځای ده مشتري په کوم ځای ده زحل زهره په کوم ځای ده ټیک ده هغې ته بیا استوایي محدد نظام وایي څه ورته وایي استوایي محدد نظام هغه زمونږ په کار نه راځي او نه په هغې سره مونږ تعیین د یو څیز کولی شو په هغې سره تعیین د څیزونو کېږي خو هغه په رصدګاهونو کې په هغې غټو غټو آلاتو سره هاي آلاتو سره ټیک شوله خو کروي محدد نظام یا افقي محدد نظام دا زمونږ د استعمال شی دی او زمونږ د کار شی دی چې زمونږ چې کوم محدود فلکیات دي په هغې کې به دا زمونږ په کار راشي پوهېږي پې نو گوروی وہ نظام جس کے ذریعے کسی چیز کے مقام کا تعین کیا جاتا ہے نظام محدد کہلاتا ہے اس نظام میں کسی چیز کا مقام بتانے کے لیے کسی ایک نقطہ کو مبدا فرض کیا جاتا ہے پھر اس مبدا سے مختلف جہتوں میں خطوط فرض کر کے مطلوبہ مقام کا تعین کر لیا جاتا ہے اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہے نظام محدد 100 قسم دی یو دے کروی محدد نظام ٹھیک شو اسپیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم دغه ورته وي وہ نظام جس کے ذریعے کسی کرہ گول جسم پر کسی چیز کے مقام کا تعین کیا جاتا ہے کروی نظام محدد کہلاتا ہے مثلا کرہ ارض پر کسی مقام کی نشاندہی کرنی ہو
तो इसके एक दूसरे से दो बईद तरीन मकामात को इसका कुतब करार दे दे, फिर एक ख़त के ज़रिए से कुतब को मिला दे, इस ख़त के मुतनासिब ज़ावियई फासिलों पर बहुत से खतूत और खींच ले। 10 यो कुतबदाश हो, यो कुतबदाश हो, यो बल सर मेला उकड़ल बया दी ढेर शे नूर खतूना खतूत द तुलुल बलद चिकन। इस ख़त के मुतनासिब ज़ावियई फासिलों पर बहुत से खतूत और खींच ले। इसके बाद खुतबैन के बिल्कुल बीच में एक और ख़त खींच ले। इस दूसरे ख़त के मुतवाज़ी भी बहुत सारे खतूत खींच ले। ढेर शे खतूत जोड़ मेंस की बल तेर का और बिया आगे सर बराबर मुतवाज़ी और सर नूर पर कता पर बरा द खुतबैन पूरे जोड़ का नागा दासी दासी खतूत ची शुनु आगा खतूत द तुलुल बलद शुल और दा दासी दासी दवायर या खतूत ची जोड़ शुल न दा शुल खतूत दा अर्जुल बलद। इस दूसरे ख़त के मुतवाज़ी भी बहुत सारे खतूत खींच ले। दोनों किस्म के खतूत में से हर एक के अंदर किसी एक ख़त को मबदा फ़र्ज कर ले। इसी तरह इन खतूत के ज़रिए कुर्रा की सतह पर किसी मकाम का तयन किया जा सकता है। उसदा द्वारा किस्म खतूत ची तारा वो कागल न बदी की ब्या मबदे बदी की फ़र्ज का न बदी तुलुल बलद बदी की ब्या देहाय अदाना मबदा से शे फ़र्ज करे दे। ख़त ग्रीनेज कमी हो ख़त वैले में उड़ता कना बदी हम गरो किसा करे हुआ ना ख़त ग्रीनेज मबदा वर लगर ज़वले दा ठीक ना और पदी आरजुल बलद दा सूर दवायर या खतूत ची दी मबदा से शे दे। ख़त इस्तिवा द मंस दा न बोएगी पे वस द दगी खतूत दगी बजरिए सर दा इलाक़े ताइन कवा बोएगी पे मिसाल तब चरता पे यो मल की अल तवे चिरा दा बुनियर पकम जाए के लिए ठीक है सारा सोचता पूछो कि बुनियर पकम जाए दे तो तब और सवे दिसी बलार से दिसी बलार से दिसी बलार से दिसी होना तो दे माने सकी आगे ना बसंग राजी अजम के बल हिस्सा के वे बल तरफ बांधे नाल तब और तवे चे जिल बुनियर चे दे दापो 34.515 आरजुल बलद शिमाली और 72.358 तुलुल बलद मशरिकी बांधे बस मुशवा स्थान दल सुग द टेलीफोन की यार माल द मुंजुनो औकात रा मालूम का तो बड़ी तपोसो के सासु कमा इलाका दा तब वही प्लान कई ताकि तुलुल बलद आरजुल बलद तो मालूम दे न कोई ची आओ न दा के मुताबिक बोर औकात होगा से कोई ची ना नो भाई गोरे च दगा मल्क ची दे या दगा इलाका ची दा पदे जमगा बांधे पकम जाए खुदा पाक पैदा करी ठीक शो ना न तब वाला अगर ताइन दगी खार या दगी कली जिले इलाके के तुम पदक के आरजुल बलद और तुलुल बलद सरावे होगी तो मालूम हो भाई कि चेहरा दे प्लान के इलाके तुलुल बलद दा दे और आरजुल बलद दा दे आरजुल बलद की बलदे तहकीक के चुगोरे आरजुल बलद शिमाली दे का जुनूबी दे ठीक ना और तुलुल बलद के गोरे दा तुलुल बलद चे दे न दा अगम मशरिकी दे का मगरिबी दे ठीक शो ना नो तदिल तना से उतार अजम के पब्बल हिस्सा की इलाके तयन दे से को दा आगे तुलुल बलद और आरजुल बलद मुताबिक बया औकात रिस्तले शे क़िबले ज़ाविये मालूम होले शे पूछे भी न पदे टोल कुर्रा अर्ज बांधे च द यवे इलाके तहदीद पकम निज़ाम सर कीगी द इलाके तयन पकम निज़ाम सर कीगी आगे तकम निज़ाम हुई कुरवी मुहद्दिद निज़ाम ठीक शो ना और तरीक़ा दक्का दच के मैं बयान करा च पदे बाल बांधे बा हागा यो तरफ और बल तरफ बांधे खतूत रागी और पानी की बबिया यो मबदा जोड़ा की और दागे मबदी ने बबिया हिसाब के दागा इलाका पदे तरफ दा या पदे तरफ दा कोई में हाँ ख़त इस्तिवा दे मालूम अकड़ा प्लान के खार पर कम जाएगी न तबे गोरे चिदे पर 20 शिमाली आरजुल बलद ने और 50 तुलुल बलद बांधे दे तो मशरिकी ठीक शो ना नो बगोरे
1 2 3 4 5 دي یو پسې زی دا شمال دی دا جنوب دی که نه نو 20 درجې ته به ځان ورسې نو داسې یو دایره به په 20 باندې وي که نه دقه دایره باندې به دا ملک پروت وي ټیک ده اوس به خط ګرینیج به معلوم کړي چې خط ګرینیج دې معلوم کو دغې خط ګرینیج نه به ته شروع کړي مشرق طرف ته چې 1 2 3 4 5 6 7 8 50 نو د دې طرفه چې کوم 20 جوړ شو د هغې طرفه چې کوم 50 جوړ شو دقه نقطه دا مخصوص ځای دی پوهېږې بې که وایي چې زمونږ عرض البلد 20 جنوبي دی نو بیا به د دې خط استوا نه په کته باندې راځي نو 20 دا به ځان ته نشاندار کړي بیا به د خط ګرینیج نه به شروع وکړي د هغې په طول البلد چې کوم دی مثال 50 دی نو هغه 50 له به راشي نو د دې طرفه 20 او د دې طرفه 50 چې په کومه نقطه را یو ځای شول نو دقه به ستا هغه مخصوص سوي علاقه وي نه پوهېږي نو بیا د هغې که توقات روباسې که زاویې د قبلې زاویې روباسې ستا خپله مرضي ده نه پوهېږي ٹھیک شو نه دا جازونه مازونه چې ځي نو دا په دقې نظام سره ځي ښه دقه دغه ورله ورکړي چې دې طول البلد او دې عرض البلد د دې علاقې ته ورسي هغه بیا هغې ځای باندې پرېوځي هغې ورله پیکس د دغې جاز د ودرېدلو هغه ځای یې ورله ورکړی هغه لوکیشن یې دغه ځای ایستلی چې د دې ځای لانګیچیوډ دومره دی او لیټیچیوډ دومره دی او دې ځان ته نقشه په هغې لیټیچیوډ لانګیچیوډ باندې برابر کړي جو ورشي بس پوهېږې په دې موبایلو کې چې دا میپ وي که نه نو په دقیق کې هم ته چې یو ځای معلومې مثال په طور باندې ته وایي چې زه د دې ځای نه ځم پېښور ته نو چې هغه وله ورکړي نو د پېښوره پورې د داسې یو سره کرخره کېږي که نه نو پېښور کې چې ته کوم ځای ته ځې نو هغه ځای چې دی هغه خلقو ټول هغه د سیټلایټ دور دی ټولې علاقې دغه شوي دي هغې سره سیو شوي دي په هغې سیټلایټو کې نو چې ته ول هغه څنګه ورکړي نه د سیده هغه ځای ته دې ورسوي هغه طول البلد عرض البلد هغې کې نو خیال کړی نو لیکلي ورسره هم اخوا وي لیټ LAT او LONG دې ورسره لیکلي لیټیچیوډ او لانګیچیوډ یې دا دی پوهېږې مې نه هغه ته بس په هغې ترتیب باندې ته لار وښه نو په کره ارض باندې چې د یو علاقې تعیین کې یو شی ګوري نو دا په کوم نظام سره موندلی کېږي په کروي محدد نظام سره او په کروي محدد نظام کې به ستا دقه دوه څیزونه په کار راځي یو طول البلد یو عرض البلد په دې باندې پوه شوې ښه جس के लिए दर्ज झेल चीज़ों का जानना ज़रूरी है यू तूल البلد او بل څه شی دی عرض البلد طول البلد او عرض البلد ویلي یو که نه ټیک شو بیا د دې مبداګانې څه دي د طول البلد خطي ګرینیج دی او د عرض البلد خطي استوا ده نه پوهېږي په دې کې یو خبره صرف داسې هغه پریکټیکل غونډه کې داسې چې مثال زمونږ د علاقې عرض البلد 34 دی او طول البلد 72 دی نو دې له دا 34 او دا 72 چې ورکړي دا ولا چېرته څه په خسڼي باندې ورکړي که په څه ترتیب ورکړي پوهېږي پې که نه او بل دا دې ته چې دوی دا فاصله وي لکه د خط استوا نه مونږ په 34 ډیګرۍ باندې یو دوره فاصله ده زمونږ د خط استوا نه 34 درجې فاصله مو ده دا فاصله قدمونه دي کیلومترې دي میلونه دي څه شی دی ده پوهېږي پې که نه نو ته ورته جواب ورکوای دا یې داسې په توک باندې ورکړي نه دي باقاعده د یو نظام تحت یې ورکړي او بل دا فاصله چې ده نو دا هغه زاویه‌یي فاصله ده کومه فاصله ده زاویه‌یي د زاویې هغه فاصله داسې وس که یو ملګری په منډه لاړ شي د لنګر نه یو پیاز راوړي نو ډېر وښه وکړي پیاز او چاقو چوړکۍ دواړه راوړه نو ګوره دا عرض البلد چې دي یا طول البلد چې دي دا یې څنګه جوړ کړي ٹھیک شوله لکه موږ له 34 را کړی دی نو دا 34 په څه بنیاد باندې را کړی ٹھیک ده دا دوی داسې چل کړی چې مثلا دا کره ارض ده دننه په دې کې خپل یو مرکز دی که نه ٹھیک ده نو داسې چلې کړی چې ستا دا علاقه چې په کوم ځای ده
نو د دغې علاقې نه سیده یو خط مستقیم دی مرکز د ارض ته ورسولی یا فرض کړی ټیک ده دا به داسې سیده لاړ شي که نه مرکز او بیا دا علاقه چې په کوم داسې طول البلد پرته ده نو دا طول البلد دلته دې خط استوا سره جنګېدلی که نه نو چې په کوم ځای جنګېدلی د هغې نوم مرکز د ځمکې ته تلي دا ستا علاقه ده مثال دننه دا هغه مرکز په دې منځ کې دننه یو مرکز دی نو د هغې علاقې نه هم داسې یو خط مستقیمي مرکز ته بوستی ټیک ده او بیا د دې خط استوا نه د دې نوم سیده او دا علاقه چې ده مثلا دا په دې طول البلد پرته ده که نه نو دا طول البلد چې خط استوا سره په کوم ځای ټچ شوی د دقې ځای نوم مرکز ته یو خط بوستی نو هلته چې وکتل نو زاویه د 34 جوړېده نه پوهېږي پې نو ویې ویل چې د دې علاقې عرض البلد به صحیح 34 لکه داسې ګوره دا به دې ګیر چاپېره خط استوا ده که نه پوه شوې پې دا ستا علاقه ده پوه شوې پې خو په دې چې دا کرښه کومه راغلې دا د طول البلد خطوط دي نو چې په دې کوم طول البلد خط راغلی دلته یې خط استوا قطع کړې ده که نه نو د دې ځای نه او د دې ځای نه د دې ځای نه مرکز د ځمکې ته یې رسولی ټیک شو نه بل چا کوچ دی چا سره شته راکتو ها ټیک شوله دا چې بیا دې سره راغلی دا یې هم داسې رسولی هغلته دواړه وجنګېدل نو چې دواړه وجنګېدل یو زاویه جوړېږي که نه هغه نقطه شوه چې په کوم ځای وجنګېدل یو زاویه جوړېږي که نه هغه زاویه د 34 ده نو ویې ویل چې یاره د دې علاقې عرض البلد څه شی دی 34 دی د دې علاقې عرض البلد 60 دی نو د دې ځای نه دي شي تللی هغې سره چې جنګېدلی دی نو هلته د 60 درجې زاویه جوړېده نو ویې ویل چې د دې عرض البلد څه شی دی 60 دی نه پوهېږي پې ټیک شوله په دې طریقه پې پوه شوې ګوره اوس راشه بله د پېژنګلو اسانه طریقه یې داسې دا کوریار شو دا په دې منځ باندې څه شی دی دا خط استوا ده که نه ټیک شوله نو دې ته ګوره مثلا 10 20 30 داسې 90 پورې راغلی که نه ټیک نو دا علاقه چې ده دا 10 مطلب دا دی چې دلته 10 درجې زاویه 20 مطلب دا دلته 20 درجې 30 مطلب دا دلته 30 40 مطلب 40 پوهېږي پې که نه نو دا علاقه چې په کوم ځای ده نو د هغې زاویې چې دلته جوړېږي داسې ټیک شو مثلا دا دلته د دې هغه زاویې جوړېده 100 درجې 34 درجې ټیک نه نو ووایي چې د دې علاقې عرض البلد څه شی دی 34 درجې ټیک شو ګوره داسې مثلا دا 35 دی نو په دې 35 باندې په دې ځای دی چې څومره ځای دی ټیک ده د هغې دې مرکز سره دلته 35 درجې زاویې جوړېږي نو چې په دې خطه باندې څومره ملکونه پراته دي ټیک دی لکه مثلا دا یو ټیک شوله
نو چې په دې خطه سور آبادي ده سور ملکونه دي نو دا ټول په 35 عرض البلد دي دا 50 عرض البلد ٹھیک ده یعنی دې نه چې مرکز ته لاړ شي او دې ځای نه لاړ شي نو 50 درجې زاویې جوړیږي نو په دې خط باندې دا 50 عرض البلد ګیر چاپېره دایره جوړه کړې که نه چې په دې څومره علاقې پرتې دي نو دا کم عرض البلد باندې دي په 50 باندې دي نه پوهېږي پوه شوې پې ښه دویم څیز دی طول البلد څه شی طول البلد دا د خطوط شمالا جنوبا دي که ده ٹھیک ده نو دا طول البلد مثلا زمونږ د دې علاقې 72 دی څه شی دی 72 دا 72 یې موږ له څنګه را کړی ٹھیک ده د دې طریقې دا کړې ده چې مثلا دا علاقه ده دا قطب شمالی دی او دا قطب جنوبي دی او ستا دا علاقه ده ٹھیک ده نو داسې یې کړي د دې ځای نه داسې یو خط په دې راغلی چې خط استوا سره ټچ شوی دی که نه نو په دې ځای چې کوم خط د طول البلد د خط استوا سره ټچ شوی دی نو دا ټچ ځای نه مرکز ته لاړ شه څه وکړه مرکز ته لاړ شه ټیک ده ښه د دغې ځای نه لاړې دویم خط ګرینیج کوم ځای کې دی مثلا تا وکتو چې خط ګرینیج دا یو دی ٹھیک ده نو دې خط ګرینیج هم دا خط استوا دلته ټچ کړی ده که نه نو د اق ټچ ځای نوم ځمکې هغې منځ له لاړ شه نه پوهېږي هغه خپل طول البلد کرخه چې کومه ده هغې خو خط استوا یې کټ کړې ده که نه نو چې په کوم ځای کټ کړې ده هغه ځای نه د ځمکې مرکز له لاړ شه او بیا خط ګرینیج چې په کوم ځای باندې خط استوا کټ کړی د هغې نوم د ځمکې مرکز له لاړ شه نو دواړه به هلته په مرکز د یو بل سره ټچ شي نو یو ګولۍ به جوړه شي که نه نو هغه به وګوري چې دا د څومره درجې زاویه وه نو وبه وایي چې د دې علاقې طول البلد دومره دی نه پوهېږي ټیک شو نه لکه مثال په طور ته په دې طول البلد دا او دا څومره درجې دی دا پته راته نشته نو دا طول البلد چې راغلی دلته خط استوا کټ کړي که نه نو په دې کې دا چاکو پنډه دی مرکز لی بوځه یو شو ښه د دې طول البلد کرخو د دې مبدا کوم یو دی خط ګرینیج دی نو دا هغه خط ګرینیج هم داسې راغلی دی خط استوا یې کټ کړي نو چې په کوم ځای یې کټ کړي د هغې نوم لاړ شه مرکز له نو د دې نوم لاړې د هغې نوم لاړې نو هلته به یو ځای شي که نه نو چې دا یو ځای شون په منځ کې یو ګولایي جوړ شو که نه دا څومره درجې ده چې دا د څومره درجې و ستا د علاقې طول البلد دقه دی نه پوهېږي ستا د دې صرف نه بلکې په دغې خط چې څومره دنیا پرته ده نو د ټولو دقه طول البلد دی نه پوهېږي ٹھیک شو نه ګوره صرف عرض البلد دا په دنیا کې د دنیا ملکونو د علاقو کېدلی شي یو شان صرف طول البلد یا صرف عرض البلد د دنیا علاقو یو شانتې کېدلی شي او طول البلد او عرض البلد دواړه د یو شان د دوه علاقو یې داسې نشي کېدلی بلکې قدم په قدم بدلیږي د دې ځای باندې یو دی په دې ځای به بلي لږ فرق وایي خو یې به بدل ځکه جدا علاقې دي ٹھیک شو نه د دې مثلا طول البلد خو به یو والی عرض البلد جدا راځي که نه ٹھیک ده دا ځای او دا ځای نو ټیک ده چې عرض البلد یو دی او طول البلد جدا نه دی یو شان طول البلد او عرض البلد دا صرف د یوې علاقې ده د بلې علاقې یو شانتې نه نه پوهېږي طول البلد دی د بلې علاقې سره مشترکي کېدلی شي ځکه روغه کرخه د دنیا نه ګیر چاپېره شوې ده دومره خو به چا به تلي که نه د عرض البلد لویه دایره ده خو چې دومره دنیا نیمه کراس کړې ده که نه دغه یو شانتې کېدلی شي خو دواړه د یو شان د بلې علاقې سره نشي کېدلی نشي نه پوهېږي بیا چې ته اوقات الصلات روباسې نو په دې کې هغه لازمي سیس پکې یو د عرض البلد او طول البلد دی چې د هغې علاقې عرض البلد طول البلد به تا ته د مخکې نه معلوم وي دا به درته څه وي معلوم پوهېږې پې بیا زمونږ په دې نقشو کې
دا یو غلطي پکې کېږي چې بس دوی نیټ له دغه علاقه ورکي نو چې د دې طول البلد عرض البلد سره یا مثال نن سبا چیټ جی پی ټي له ورکي چې د دې علاقې طول البلد عرض البلد سره نو هغه ورته وایي چې دا دی خو په دې ګوګل باندې په دې شیزونو باندې دا ترتیب وي چې دوی ته روغه ضلع ولا ورکي روغه علاقه ولا ورکي دوی تعالی د هغې ضلع یا د هغې علاقې د هغې هیډ کوارټر چې کوم وي د هغې عرض البلد طول البلد تعالی درکړي یا په دغې علاقه کې چې کوم مشهور ځای دی د هغې طول البلد عرض البلد دله درکړي نو ستا دا هیډ کوارټر یا دا مشهور کلی مشهور ځای دا که ستا په دې ضلع کې په مینځ کې و نو بیا خو ټیک ده بیا خو په هغې نقشه روباسه صحیح ده خو که دا په مینځ باندې نه نو او ته د هغې په بنیاد نقشه روباسې نو ستا دا نقشه به بیا د ټولې ضلعې دپاره کافي وي په هر ځای کې به کارآمد نه وي بیا پوهېږې پې دلته چې دا څومره نقشې جوړې شوي نو دقه ځای کې پکې خطایي او بې احتیاطي کړې ده چې بس د نیټ نه عرض البلد او طول البلد راغستی دی او د هغې په بنیاد کمپیوټر له ورکړی او کمپیوټر یو ټس په یو کلیک سره یې روغه نقشه ورکړې او دې یار د پاسه لیکلي پلان کې مفتی او پلان کې مفتی صاحب پوهېږې پې دا تحقیق یې پکې نه دی کړی چې یاره د عرض البلد طول البلد ما راواغستو نو دا زما د دې ضلعې د مینځ د کلي دی او که نه دي پوهېږې پې هغه جغرافیایي طور باندې دا زما د دې کلي او د دې ضلعې منځ راځي او که نه راځي نو که منځ راځي بیا خو ټیک ده خو که منځ نه راځي نو بیا د دا عرض البلد او طول البلد د دې د اوقات د ټولې ضلعې دپاره صحیح دي نه په سا علاقه کې خو به صحیح وي خو په سو کې به بیا هغه فرق به پکې ډېر راوځي پوه شوې پې نو په نقشه کې په اوقاتو پر ایستلو کې به دا یو احتیاط دا پکې ډېر لازمي دی چې ستا سره منډ فرق هم راونه وځي چې فکس ټایمونه راوباسي د دغې ضلعې مناسب ټایمونه راوباسي زمونږ د دې ضلع بونیر د دې هغه مینس چې راځي نو دا تقریبا دا ګاګره څه ده ګاګره هغه د دیوانه بابا پورې چې والې دا علاقه چې ده نو دا مینځ راځي هر طرف ته چې هغه هوایي فاصله به په دې کې ناپ کې ټیک ده نو هوایي فاصلې چې ته د یو بارډر نه د بل پورې بیا په بل طرف د بل نه بل پورې بل طرف بل نه دقه علاقه مینځ راځي نو که د دیوانه بابا د باجکټې د ګاګرې د دغې ځایونو په طول البلد عرض البلد څوک نقشه جوړه کړي دا به د ټولې ضلعې دپاره څه وي کافي وي که زمونږ ضلع هغه خدوخیل طرف پکې دي که نه هغه چنګلی توتالی دا ټول دي نه او دې طرف ته چغرزو څومره لرې لرې ځایونه دي او بیا دې طرف ته هغه د سوات سره لګېدلي نه یو ټیک شوله نو د دغې په طول البلد چې ته نقشه جوړه کړې دا به کافي وي وشوله ښه جي ښه نو په کوروي محدد نظام کې یو ستا په کار راځي طول البلد او بل راځي عرض البلد طول البلد باس هم شوی که نه بیا خط ګرینیج ګرینویچ دا د یو کلي نوم ویلې مې درته ټیک ده او دا یې د طول البلد دپاره مبدا ګرځولې ده هغه د 1884 85 86 د دغې وخت نه پوهېږې پې د هغې نه مخکې مبدا د طول البلد چې ونه دا جزایر خالداتو ټیک شو نه بیا پکې ډېره زمانه هغه اختلافات چلېدل خو آخر چې دغې کال کې پیکس کړه او خط ګرینیج مرکز او هغه مبدی وګرځوله نن سبا بیا نقشې ټولې د هغې په بنیاد باندې دي دې کې هم لیکلي جیسے 1884 के बाद आलमी तौर पर طول बलद का मबदा तस्लीम किया गया है دغه خط ګرینیج باندې چې کوم خط تلې دي شمالن جنوبن نو دغه 0 درجه طول البلد دی دغه سره 0 درجه مونږ دی په هغه مشرق طرف ته دی مونږ په 72 باندې یو جو وایو چې زمونږ طول البلد څه شي نه 72 پوهېږئ به کنه دا طول البلد عرض البلد چې مې ته وی دی کې تای د نقشه ور کړی تو جو دای دې پرې کړی د من لای تلې ده کنه په دغه طریقه